د 4 مئی 2019 نه د 24 مارچ 2025 پورې د یوې روپۍ حساب چې دی دا را سره پروت دی. که څوک غواړي ورکولی شم د اني حساب ولا ورکولی شم. ما ته اولنی ډونیشن 50 روپۍ شوی او اوس ما ته په لکو روپۍ ډونیشن کېږي. زه 28 مارچ 2011 زما ډیټ اف برث دی که نه، نو لږ بږ زه د 8 کال وم که نه. ته چې ما په دغه ټایم کې چې ما ارګنایزیشن کولاو کو تقریبا زه په 5th کلاس کې وم. تاسو هغه ټایم کې راغلی وئ که نه، نو چې په 5th کلاس کې یو ماشوم څنګه چې ارګنایزیشن کولاولی شي د معاشرې کې یو هلک و د هغه د وجې ما کولاو کړلی یو یتیم بچی و. نو اولنی پروګرام موږ د 750 روپو کړو او لکه شنو پکې 500 ورکړو، خو نور د 750 په خرچه مرچه راغلو، لکه دا ګیسټ میسټر راوخته دا 2.5 روپۍ صرف په دې باندې راغلوې. او نن الحمدلله زما د دې ملګرو په وساتت سپورټ باندې موږ په 14 لک روپۍ په دې ارګنایزیشن کې لګولي دي اوسه پورې الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. د آزاد نیوز ګرانو کتونکو مینوالو ستاسو ورور افتخار احمد یم او امید ساتم ټول په خیر ژوند مو ښه تېرېږي. شاعر وایي چې که د نیت وي د کعبې د جوړولو د انسان زړه خوشحال کا لویه کعبه ده. ګرانو کتونکو دا مهال د مدین نه تاسو ته مخاطب یم میا حذیفه علي صاحب او د هغوی سره میا یاسر صاحب. دوی د کمپیشن اینډ کیر ارګنایزیشن پاکستان سره تعلق ساتي. د دغې سنګي بنیاد یې ایښی دی. که وګورو چې زموږ په معاشره کې داسې سوچ د ډېرو کمو خلکو وي چې هغه بل ته ښېګړه ورسوي، د بل په سخته په کار راشي. دا ډېر په کم عمرۍ کې دوی دغه جذبه ساتلې ده، راوتي دي د قام د خدمت لپاره. موږ په خپله هم کتلي دي په ډېرو اکټیویټیز کې ورسره موږ په خپله هم شریک وو، هغه موږ کور کړي هم دي چې دوی ډېر په کم عمرۍ کې راوتي دي. او دغه د کمپیشن اینډ کیر ارګنایزیشن پاکستان په نوم باندې دوی دغه یو ارګنایزیشن جوړ کړی دی او په خپل سوسایټي کې ګیر چاپېر ماحول کې څومره هم د دوی د وس مناسب کومک کېږي، تعاون کېږي، نو دوی د هر چا سره خپل هغه منډه تړله وي. ګرانو کتونکو د دوی سره خبرې اترې کوو چې یاره د دوی دغه جذبه دغه سوچ څنګه راغی. که وګورو نو دا سوچ د ډېرو کمو خلکو زموږ په معاشره کې چې بل ته ښېګړه ورسوو. که د حذیفه صاحب خبره زه وکړم نو هم ډېر کم عمره دی، داسې د یاسر بھائی هم خبره زه وکړم نو هم کم عمره دی، خو سوچ او جذبې ډېرې لرې لرې دي. د دوی سره خبرې اترې کوو چې یاره د دوی دغه سوچ څنګه راغی. دا راته ووایي چې کمپیشن اینډ کیر ارګنایزیشن پاکستان په نوم باندې تاسو لا کوم ارګنایزیشن جوړ کړو، د دې سوچ تاسو څنګه راغی دا راته لږ ووایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو زه تاسو د آزاد نیوز ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ خواله راغلی او زموږ د انټرویو کوئ. جی په 4 مئی 2019 باندې موږ د ارفن سوسایټي پاکستان په نوم باندې ارګنایزیشن کولاو. دا ګوره دا زمانه ډېر زیات خلکو تپوس کړی چې لکه دا سوچ ستا څنګه دی ذهن ته راغی. ګوره 28 مارچ 2011 زما ډیټ اف برث دی که نه، نو لږ بږ زه د 8 کال وم که نه. ته چې ما په دغه ټایم کې چې ما ارګنایزیشن کولاو کو تقریبا زه په 5th کلاس کې وم. تاسو هغه ټایم کې راغلی وئ که نه، نو چې په 5th کلاس کې یو ماشوم څنګه چې ارګنایزیشن کولاولی شي او بیا د خلکو خدمت وغیره که نه، نو دا زموږ په د معاشرې کې یو هلک و د هغه د وجې ما کولاو کړلی یو یتیم بچی و. نور ویم نه که نه بدي چې دا هغه وا ذهن کې و د هغه چې کمپریهنسن یا زندګي و هغې ته تاسو وکتو. ما د هغه د وجې د ارګنایزیشن کولاو کړی، خو ما چې لکه دا سوچ ما وکړو چې ما په دې معاشرې کې صرف دغه یو هلک نه، دا به ډېر شي هلکان او دا یوازې ما نه سپورټ کول ډېر زیاته ګرانه ده. زما پاکټ مني زما را دومره نشته چې لکه زه دې سپورټ کوم یا دې خو څه کې د ده په شانتې به نور خلک کومي. بلکل. نو ما خپل یو ملګرو ته ویې راځئ راغونډ شو او یو ارګنایزیشن جوړ کړو. نو بیا موږ د ارفن سوسایټي پاکستان په نوم باندې ارګنایزیشن جوړ کړو. ټیک ده. بیا په هغه کې موږ مختلف پروګرامونه کول، خو بیا زموږ ذهن ته یو آیډیا راغله چې موږ صرف د یتیم خدمت کوو. لکه که یو غریب و که هغه د ولږې نه مړ کېدو، خو زموږ د سوسایټي په هغه کې دا نه و زموږ د ارګنایزیشن کې چې نه موږ به لکه د غریب سړي خدمت نه کوو، زموږ هلته کې جوړ لکه د یتیم دپاره و که نه. نو موږ بیا د دې نیم چینج کړو کمپیشن اینډ کیر ارګنایزیشن پاکستان، چې په هغې کې بیا موږ د هر یو یتیم بچي خدمت کولی شو. ټیک ده. نو په اوله کې خو چې موږ خپل ارګنایزیشن څنګه کولاو کړو نو موږ خو ډېر زیات واړو ما تاسو ته ووایي. نو د 5م کلاس په ماشوم باندې څوک د 10 روپو اعتبار هم نه کوي چې دا ته واله دا ته ورکړه. نو د خلکو اعتبار نه اعتماد د خلکو نه. نو اولنی پروګرام موږ د 750 روپو کړو او لکه شنو پکې 500 ورکړو، خو نور د 750 په خرچه مرچه راغلو، لکه دا ګیسټ میسټر راوخته دا 2.5 روپۍ صرف په دې باندې راغلوې. او نن الحمدلله زما د دې ملګرو په وساتت باندې د دوی په هغه باندې سپورټ باندې موږ په 14 لک روپۍ په دې ارګنایزیشن کې لګولي دي اوسه پورې الحمدلله. نو زموږ د تاسو سره څومره ممبرز دي ستاسو په دې ټیم کې؟
جی تقریبا زمونږ ممبرز چې آلی نو لکه 100 نه به اباو وي کنه لکه هر یو سړی چې دی زمونږ ارګنایزیشن ممبر دی کنه نو دا هر یو کس چې دی زمونږ سپورټ کوي او دا یاسر شاه میا چې دی دا زمونږ سره ډیر زیات په کلکه باندې ولاړ دی په هر ځای کې د زمونږ سره خدمات دي او زمونږ سره ایماندار کس دی کنه لکه زمونږ سره ډیر شي ایماندار دي داسې نه هم چې ایماندار نشته زمونږ خو لکه د یاسر شاه سپورټ چې دی زمونږ سره ډیر زیات مخکې نه دی او ډیر زیات کلک سپورټ دی او الحمدلله مونږ اربنز او ایز ویل ایز زمونږ دا کم پور چې دا مونږ سپورټ کوو دا مفتی صاحب بس دی زمونږ مفتی اسف خان صاحب دا غوښه زه دا هم ډیر زیات شکریہ ادا کوم هغه زمونږ د دفتر انعقاد وکړو او لګبګ چې لکه مونږ به نه کړی نو 25-26 پروګرامونه به کړي هغه تصویران بیا تاسو سره شیر کوم تاسو به بیا زبردست یاسر بھائی سره مونږ خبرې اترې کوو خو دا راته ووایي چې څومره پورې تاسو ووایي چې مونږ پروګرامان ډېر زیات کلیر څه حده پورې خو مونږ ته هم پته ده خو دا به راته هم لږ ووایي چې ستاسو کار چې کوم دی ټیم ورک نو دا صرف د مدین د حده پورې محدود دی که نه د سواد په لیول دی د دې په حواله هم زموږ د کتونکو سره ښه داسې چل جی زمونږ دا کوم کار چې دی کوم ټیم چې دی زمونږ هر تحصیل وایز یو کابینټ سي ټیک ده نو په هغې کې یو پریزیډنټ وي د هغه لاندې بیا پوره عملی او داسې هر تحصیل وایز دا پوره سواد کې دی زمونږ جي او مونږ په اسلام آباد کې افتتاح کړی و د یو کابینټ ټیک ده G13 کې او هلته کې هم زمونږ ملګري دی توفیل دی انس دی عبید دی وغیره دا دي که نه نو هلته کې هم زمونږ کار روان دی مونږ به انشاءالله آل اوور د ورلډ کار کوو پوره پاکستان نو آل اوور د ورلډ مونږ خپل ارګنایزیشن مخې ته بایو او تاسو مونږ له سپورټ راکوئ انشاءالله نور مخې ته ځو ولې نه الله کامیاب کړو زموږ سپورټ په تاسو سره وي او زموږ به دعا ګویو چې الله تاسو په خپل مقصد کې کامیاب کړي د اخر سره نور سوال غواړي بیا یاسر بھائی سره خپل راځم جی دا زموږ دا کم کابینټ چې موږ جوړ کړي کنه د دې یو پریزیډنټ او دا تحصیل کم عملی چې هغه دغه لاندې او دا ټول چې دا بیا د چیرمن لاندې د دې ټول پریزیډنټ بیا یو چیرمن زېما او بیا لکه زموږ د ډایریکټر صاحب بیا سرشاه چې دی د دې لکه وس د دې سرکار نشته لکه دا تحصیل وایز کم کابینټ چې دی هغه د انډر لاندې لکه دی لکه زمونږ یو هغه کم اوریجنل ارګنایزیشن کم هغه ټیم چې دی هغه زمونږ دا یو لکه مونږ دا دوی زبردست تاسو له بیا هم راځم که ذهن کې څه سوالات راغلو ګرانو کتونکو یاسر بھائی له راځم دا راته ووایه وروره چې ډېر په کوم عمرۍ کې تاسو دې لینډ ته راووتئ د قام خدمت دپاره او د عوامو دپاره زموږ په معاشره کې یتیمانان دي غریب دي بېوسه دي لاچاره دي نن سبا صورتحال هم داسې دی د خپل روژې ډېره ګراني هم ده په دې روژه کې چې وګورو جوماتونو ته لاړ شو په پیزارځای کې د پیزارو ځای نه زنانه لایي ماشومان لایي عمر رسیده پکې لایي وي ستاسو دغه سوچ دغه څنګه جاین کو تاسو له څه نه متاثره شوي جي جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو موږ ستاسو د چینل ډېر شکرګزار یو تاسو رالی لږه زموږ د خلکو حوصله افزایي وکړه په داسې کم عمر کې یو داسې کار شروع کول انتهایي ګران کار دی او زیاتره خلک چې کوم یې په دې کم عمرۍ کې چې کوم دی داسې کارونه شروع کول چې دی نو هغو ته ډېر زیات ګراني لګه مونږ چې په خپله کم یو نو هم لکه فاینانشلي انسان دونه دغه نه یې لکه سټرانګ نه یو چې لکه داسې سوسایټي وچلو یا دغه وکړو نو په دې طریقه باندې چې کوم دی لکه مونږ له داسې کسانو دغه پکار دی سپورټ پکار دی چې هغو لکه فاینانشلي هم ښایي نور سلاس هم راشي نو په دې سوسایټۍ کې به زمونږ مدد وکړي ځکه دا سوسایټي خو په پیسو چلېږي په دغه چلېږي هسې خو نه چلېږي نو موږ ستاسو خبره ټیک ده یو د لاس خپو خدمتي صحیح ده یو مالي حیثیت خدمت دی نو داسې خلک شته چې برابر خلک دي الله پرې رحم کړی دی د هغو سره ټیم نه وي بل هغوی ته دا پته نه لګي چې مستحق څوک دی نو که داسې ارګنایزیشن یا داسې د کور کلي یو سړي او هغه ته پته لګي چې زموږ په دې معاشره کې څوک حقدار دی نو زما په خیال چې دغه به بیا اخلي ستاسو په خپله تعلیم څومره څه کوي زما خو تعلیم چې دی چې اوس 10th ایگزام دی زموږ په دې اپریل کې او اوس په لکه زما میټرک چې کوم دی هغه وشي بیا به فرسټ ایئر کې ایډمیشن کوو خو لکه زموږ په معاشره کې چې کوم سیاسي خلک دي هغوی زیات تر خپل سیاست چمکول لپاره او دغه سایډ ته ځي او لکه معاشره کې چې کوم دغه فیلډ دی لکه د غریبانو خلکو یا بېوسه خلک چې کوم دی هغې طرف ته نه ګوري نو زموږ د سیاسي خلکو هم پکار دی چې لکه زموږ که میر که ایم پی آی که ایم این ای یا بل څه سیاسي منتخب نمایندې زموږ هغه هم پکار دی چې لکه داسې د معاشرې دې طرف ته هم ګوري یوازې دې لپاره نه چې خپل سیاست کوي او کوم ایډمنسټریشن دغه چې کوم دي لکه اے سی ډي سی شو زموږ سره تاڼه کې ایس چوړ ایس پي صاحب شو نو دوی هم پکار دي چې لکه دې طرف ته ګوري ځکه دوی د مدد نه بغیر چې دی د عام سړي دپاره زموږ په شان کسان دپاره سوسایټي چلول انتهایي ګران غریب خلک چې کوم دي په معاشره کې نن سبا کم غربت چې کوم دی ډېر زیات سیوا شوی دی هر سړی چې کوم دی غریب دی او دونه وسې نه رسي چې دغه وکړي
نو مونږ خو تقریبا هر سړي ته نشو رسېدی خو دا خبره به کوو چې خپل له طاقت مطابق به چې کوم دی نو د غریبانو مدد کوو. ډېر زبردست. اخر کې څه پیغام لرئ؟ اخره کې خو زما دا پیغام دی چې په معاشره کې د خدمت لپاره ډېر کم خلک راوځي او کم خلک چې راوځي نو هغو لپاره هغه کم خلک چې راوځي نو عام نورو خلکو له پکار دی عوامو له چې د خلکو سپورټ کوي ځکه که چېرې دوی د هغې وسلې خرابې کړي نو هغه مخکې نشي تللی د عامو خلکو له هم پکار ده چې لکه زمونږ هم سپورټ کوي د دوی سپورټ سره به مونږ د سوسایټي مخې د بوزو د غریبانو مدد به مو شي دغه شان الله تعالی هم راځي چې زمونږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې مونږ له کار پکار دي په سنتو باندې تلل پکار دي نو آخرت به هم زمونږ ښایسته شي او دنیا هم ښایسته شي. ډېر زیاته مننه او ډېرې زبردستې او ګټورې خبرې یاسر بھائی وکړې. یقینا ستاسو به پرې رسېدلي حذیفه په آخره کې راته دا ووایي چې مخې ته ستاسو دغه جذبه او لایمل به مخې ته سویږي. ان شاء الله دا جذبه به زموږ برقراري او ان شاء الله خپل ارګنایزیشن چې دا پوره دنیا کې خورو خو النګ سات زموږ یاسر شاه تاسو څنګه وي ما او یاسر شاه کلاس فلو هم یو نو زموږ ایگزام را روان دی نو دا غي د وجه موږ خپل کار لګ معمولی شانتي ډیلی کړل لکه زموږ دا کار تاسو اول مخکې موږ راغلو نو زموږ دا کار ډیر زیات تیز و تاسو پته اوس معمولی شانت لګ سلو شو دی نو دا دی وجه چې زموږ سټډیز دي نو دا غي وجه موږ د ارګنایزیشن کار لګ سلو کړل ګور خپل پرسنل لایف باندې هم فوکس کوي کنه چې د شنو چې لکه موږ زموږ د سوسایټي ایم دا دی کنه زموږ د ارګنایزیشن ایم چې لکه موږ په هر یو یتیم او هر غریب بچی باندې ایجوکیشن زموږ راوتی دی ایجوکیشن لپاره یو نو چې ما په خپل ایجوکیشن نه کړه زما په خپل ایجوکیشن نه زه په تاسو وایم چې لکه ته راشه او تعلیم طرف ته راشه او زموږ د خلکو ته دا خاص ته چې زموږ سپورټ وکي او زموږ حوصله افزایي وکي او بل زه تاسو یو خبره کوم 2019 نواله د 4 مئی 2019 نه د 24 مارچ 2025 پورې څومره د یوې روپۍ حساب چې دی دا را سره پروت دی که څوک غواړي ورکولی شم د اني حساب ولا ورکولی شم او د خلکو هم ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې ما ته اولنی ډونیشن 50 روپۍ شوی او اوس ما ته په لکو روپۍ ډونیشن کېږي زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم خپل د عوام ډېر زیات مشکور یم. ډېره مهرباني ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو د سواد د سلګري سیمې مدین نه تاسو ته مخاطب وم او زما سره دغه ګلان چې ډېر په کم عمرۍ کې د معاشرې د ښېګڼې لپاره راوتي دي او خپل وخت چې کوم دی نو هغه صرف کوي د دې معاشرې د خلکو دپاره د عوامو دپاره د فلاح بهبود په نوم باندې دغه ارګنایزیشن چې کوم دی چلی او ما ته یاد دی چې په 2019 کې د دوی سره ما اولنی پروګرام ریکارډ کړی هغه ټیم کې هم دوی سره ډسټریبیوشن کوو نو هغه ټیم کې هم ایسچو صاحب او د هغه ټیم چې کوم ایسچو مدین تاڼې هغه دوی ډېر زیات اپریشیټ کړي ډېرې ښکلې ښکلې خبرې هغه په موقع چې هغه د دوی د جذبې ته وکتو نو هغه وکړې. یقینا موږ ټولو له پکار دي چې د بل انسان په ښېګړه راشو په وس راشو که چېرې په خپله نشو کولی نو چې کوم داسې خلک دي د هغوی سپورټ وکړو د هغوی کم از کم حوصله افزایي وکړو نو کم از کم د هغوی هغه حوصلې به نورې هم بلندېږي او هغه به نور هم د دغه معاشرې دپاره خپل سوچ خپل ټیم چې کوم دی به صرف کوي. ګرانو کتونکو تاسو هم د حذیفه صاحب دلې سره یاسر بھائی دلې سره خپل تعاون وکړئ د ډونیشن په شکل کې چې هغوی د دغه غریبو عوامو د بېوسو لاچار کوم چې یتیمانان دي د هغوی په ښېګړه راشي د دواړو جانو ګټه ده ستاسو به پې هغه جان هم ښایسته وي دا جان به پې هم ښایسته وي معاشره به پې هم ښه وي او ټول به د دعا ویو. تر بل پروګرامه پورې ما خپل قربي افتخار احمد لور کې اجازت پرې الله مسپارم د الله